ګټم چې دا ابه د قومي وطن پارټۍ په نوم. عزتمندو ما نه مخکې عاصم ناظم صاحب هم خبرې وکړې. زه به ډېر اوږدې دغه نه کوم، خو د دې حالاتو د وخت مناسبت سره به خبرې وکړو. بنیادي طور باندې عزتمندو 8 تاریخ باندې د قومي اسمبلی او د صوبایي اسمبلی ممبران به تاسو منتخب کوئ. په دې وخت سره ډېر خلک به تاسو ته راځي، تاسو نه به ووټ غواړي. خو موږ به دې ته سوچ کوو چې څوک زموږ د علاقې لپاره ښه دي، چا زموږ د علاقې خدمت کړی دی، او څوک د علاقه مخکې د ترقۍ په لار روانول شي. دا به ځان ته مخامخ ایږدو. په دې وخت سره کیدی شي چې بعضې داسې خلک هم راځي چې هغوی د ووټ سره جنت و دوزخ تړي. په دې باندې به غور کوو چې که دا کار جنت په دې ووټ باندې وي نو بیا خو ډېر اسانه وه. دغه د روجو او دغه عبادتونو بیا اړو ضرورت نه و. عزتمندو په دغې باندې تاسو هم خفه وئ او موږ هم خفه یو، او دا عالمان صاحبان هم خفه دي چې جنت و دوزخ چې دی هغه زموږ اعمالو سره تړلی دی، او د هغې فیصله به الله تعالی کوي. نو دغې جذباتي خبرو کې به نه راځو. بیا د نوې پاکستان خو تاسو حال ولیدلو چې هغې څه وکړل او څه یې ونه کړل. زما خیال دی 9 کاله ډېر لوی ټایم دی چې په هغې کې څه زموږ صوبې له ونه کړل، نو مخکې ورته موږ څه تمه وکړو. او اوس خو خلک آزاد شوي هم دي. د آزاد خلکو تاسو ته پته ده چې نه یې منشور وي، نه یې نظریه وي، او نه د مستقبل پته لګي چې کوم خواته به ځي. نو په دغې حوالې سره هم سوچ کول پکار دي. عزتمندو که زه دا دعوه وکړم چې دې تنګي تحصیل کې څومره بنیادي کارونه چې دي هغه جناب آفتاب احمد خان شیرپا کړي دي، زما خیال دا به څه غلطه دعوه نه. دا که تاسو مخالفین هم تپوس وکړئ نو هغه هم درسره دا خبره مني. آصف ګجر صاحب هغې طرف ته اشاره وکړه. د تعلیم دا بنیاد دلته کې چې دی دا ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپا ایښی دی. دنیا کې چې څومره ترقي یافته قومونه دي د هغوی د ترقۍ راز په تعلیم کې دی. او دلته کې نن که زموږ ځوانان راپاسي او څوک وایي چې ما ډاکټري کړې ده، څوک وایي چې ما ایم اے کړې ده، څوک وایي چې ما انجینیرینګ کړی دی، څوک وایي چې ما بی ایس کړی دي، څوک وایي چې ما بیچلرز کړي دي، وکالت مې کړی دی. د دې ټولو بنیاد چې دی هغه جناب آفتاب احمد خان شیرپا په دې ښه دی چې دلته کې پرایمري سکولونه او بیا میډل سکولونه او بیا های سکولونه د هغې بنیاد هغوی ایښی و. که دغه نه وي نو زموږ د علاقه به ډېره پسمانده پاتې شوي. بیا دغه شانتې په صحت کې که دلته کې تاسو ته څومره بي ایچ یوز ښکاري دا ټولو بنیاد چې دی دا جناب آفتاب احمد خان شیرپا ایښی دی. بیا د تنګي هسپتال یو وخت کې خو داسې و چې د پیښور نه به خلک راتلل او علاج به هلته کې کو. نو دا ټول څیزونه زموږ مخامخ دي. روډونو دغه وګورئ، بجلي دلته خورېدل وګورئ. دا اوس ګیس چې دی دا یو لویه منصوبه چې هغه مختلف ځایونو کې لګیا ده او څه چې کم پاتې دي انشاءالله دا به هم پوره کوو به. نو په سره زما خیال دی چې دې خاورې باندې څوک هم میني او دا غواړي چې دا خوره ترقي وکړي، دا غواړي چې دا قام ترقي وکړي، دا غواړي چې زموږ د بچو مستقبل دې روښانه شي. نو بیا د هغوی لپاره دا فیصله ډېره اسانه ده چې په 8 تاریخ باندې ووټ ډیوې له ورکړي. نو د ډیوې په رڼا سره به دا ټولې تورې تیارې دا پسماندګي دا به لرې کېږي به، او انشاءالله خلکو ته روزګار به هم میلاویږي به، او د سهولتونه هم چې دي دا به ورته میلاویږي به. نو په دغې حوالې سره نن موږ دلته کې راغلي وو
تاسو ټول تم دا درخواست وکړو چې تاسو هم را سره راپاسئ دا الیکشن به خپل الیکشن ګڼئ او نن نه به نور کوشش کوئ نورو خلک په دې خبرې باندې پوهوئ چې ووټ په اتم تاریخ باندې چې د ډیوې په حق کې استعمال کی دا داسې شوه چې زموږ د علاقه د ترقۍ په لار روانه شوه. یو ځل بیا د ماسټر صاحب د هغوی د خاندان د هغوی د ملګرو ډېر زیات مشکور یم چې دا کم عزت یې موږ له راکړو دا کم سخت وخت کې چې لاس راکړو دا به زه کله نه هېروم. انشاءالله یو ځای به د دې علاقې د خدمت لپاره یو ځای مشترکه طور باندې به جدوجهد به کوو. ډېره مهرباني ډېره مننه.